جی یو اوس لږ نور موضوعات ته لاړ شو. مفتي منیر شاکر صاحب یو بیان کې ویلي دي چې نن سبا د ختم نبوت کوم جماعتونه دي دا یو دکانداري دپاره دي. ما هم غلطي وکړه د هغې نوم واخیستو، نوم نه دی اخیستل پکار خو په منځ کې حوالې په نسبت سره دا نوم واخیستو. نو دا د ختم نبوت چونکې کردار یو دی، کار یو دی، طریقه کار یو دی او ملک هم یو دی، نو دا چې دا څومره تنظیمونه دي که جوړ شي نو دا یو ختم نبوت یو پلیټ فارم ولې نه جوړیږي؟ د مقصد به غالبا دا وي چې کار یو دی، لکه جمعیت علماء اسلام یو سیاسي جماعت دی جی، نو دا هم د ختم نبوت کار کوي، مجموعي ختم نبوت کار کوي. د سیاست چې څومره د سیاست کې دننه څومره شعبې دي جی دی وچ پای کې دوی زم کیږي ولې نه داسې وایي کنه. بس کېدای شي دغه وي یا دا د ختم نبوت انټرنیشنل دی، عالمي دی، دا ټول صحیح کیږي. نو خو دغه یو مقصد کېدل شي چې څنګه تاسو وفرمایل چې اتفاق راتلل شي یو جماعت کې، یعنی هغه یو دی، کاز یو دی، مقصد یو دی او یو خدای دې چې تا ولا کاز بدل وي کنه. جی سیاست بیل شي د ختم نبوت بیل شي، کاز یو دی نو کاز هم د ملک هم یو دی، طریقه کار هم یو خو دی. بیا زوان چې پکار دا دی چې په یو پلیټ فارم نه چې کار کیږي مضبوط پکې کنه. جی نو چې بیل بیل وی هغه بل کمزوري چې او به توای چې دا ولې یو کیږي نه، بیا خو پکې صرف دغه دنیوي غرض وي. الله دې زمونږ صحیح نیت نصیب. آمین.